بسم الله الرحمن الرحيم الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. سورة التکاثر دی سورت ته سورۃ تکاثر ذکر وی چې تکاثر د دې سورت په اولنی آیت کې راغلی دی. لفظ د تکاثر سورت مکی د هجرت نمخ کې نازل دی. په اعتبار د ترتیب قرآنی سره یو سل دویم دی او د نزول پر لحاظ سره 14 دی. په دې سورت کې یو رکوع اته آیاتونه دي. د دې سورت د مخ کې سورت سره ربط او مناسبت دادي چې په مخ کې سورت کې د مجرمانو ټکانا جهنم بیان شو او په دې سورت کې د مجرمانو انجام او سزا ذکر کیږي. شان نزول د دې سورت داسې دی په مکه مکرمه کې دو قبیله اوسېدي. یو قبیله بني سهم وا او بل قبیله بني عبد مناف وا. نو یو ورځ دې دواړو قبیلو په خپل منځ کې بحث شو. یوې وی منګ ډیر یو یوې قبیله خلکو وی او د بل قبیله خلکو وی چې نه منګ ډیر یو زمنګ مال ډیر دی زمنګ بچی ډیر دی زمنګ افراد ډیر دی. پدې بحث کې دی شماره شروع کړه. نو چې شمیر شو بني سهم د بني عبد مناف نه کم پشمیر کې. نو چې شمیر کې دی کم قتل دی بني سهم وتوی راضی لاړ بشو. اوس به مقبره کې خپل مړی شمیرو چې مړی د چا ډیر دی. نو چې وی قتل بني سهم مړی د بني عبد مناف نه ډیرو قتل. نو ژوندۍ کم کو مړی ډیر. نو الله جل شانه دا سورت نازل ک چې تاسو ډیر کم عقل خلک په دې ډیروالی کې څه د پیدا دی کې تاسو مصروف شئ. تاسو ته پته ولګي چې سترګې مو پټی شي دې قبر ته ورځینا بیا به تاسو ته پته ولګي بیا به تاسو یقین راشي او تاسو چې تیاری اخرت نه کوي ایمان نه وروړي نو تاسو به جهنم ته ځئ. بیا به تاسو یقین راشي په خپل سترګو به دا جهنم تاسو ویني او الله چې په تاسو څومره نعمتونه کړې دي هغه به د الله پاک تپوس کوي. په دې صورت کې د مقبرې د زیارت مسله ذکر شو چې تاسو مقبرې ته لاړئ. د زنانو نارینو د پاره مقبرې ته تلل. نو نارینو د پاره مقبرې ته تلل شرعاً جایز دي. سړی مقبرې ته ځي دا جایز دي. بلکې علما فرمایي مقبرې ته تلل د آخرت د یاد د پاره پکار دي چې سړی لاړ شي. اسره سړی ته آخرت یادې خبر یاد شي حساب کتاب تیاری آسان شي. د زنانو د پاره مقبرې ته تل پدې شرط جایز دي چې دا به ال فریادونه او وینونه نه کوي. که ویرونه کوي او فریادونه کوي نبي د دې د پاره تل مقبرې ته ناجایز دي. یا مثال د فتنې خطر وي د بے حیاي خطر وي او د اسلام او د شریعت د مخالفت خطر وي بیا د زنانو د پاره مقبرې ته تل جایز نه دي. التزیو بیا نور مسلې وي. نو الله جل شانه فرمایي الهاکم التکاثر غافل کړي تاسو التکاثر زیادت او تفاخر د اولاد او د مال چې تاسو د ډیروالی باندې فخر کوي زما مال ډیر دي زمون خلک ډیر دي زمون بچی ډیر دي. دې تکاثر او تفاخر تاسو غافل کړي حتا تر دې پوري زرتم المقابر چې تاسو ورته دې مقبره ته قبرونه مشمیرل شروع. کلا سوف تعلمون هرگز دا نه د زرد چې تاسو توپته ولګي انجام د تاسو خپل بد انجام معلوم شي. په دې کار نه کې چې تاسو ډیر یو تاسو کمی. ننم زموږ بعضی مسلمانان په ډیروالي فخر یره زمونږ دومره قبیله ده چې سم ډیر کسان دي اخرت تیاری پکې دي په ډیروالي او کمالي تعالی خو څوک اخرت ته پدی پیدا نه درکې کډیرم زیات کې چې اخرت تیاری دي نه پدی خو بچ کېږي نه. ثم كلا سوف تعلمون بیا هرگز دا نه تاسو به زرد چې پېښي کله به پېښي چې کله مړ شي. کلا یقیني خبر ده لو تعلمون علم اليقين کچره تاسو پېښ وي یقیني تور پس باندې پېښ وي چې مرګ دی اخرت دی نو تاسو به داسې کار نه کول لکه څنګه مو چې وکړو
مقبره کې قبرونه شمیري او خپل کسان شمیري دا به مونږ کول تیاری به مو کړو لا ترون الجحیم تاسو بخامقه او وینه جهنم ایمان مونږ درو د تیاری مونږ د کړی ثم لترونها عین الیقین بیا بخامقه تاسو وینه دا جهنم عین الیقین فسترګو دی یقین سره خپل سترګو به وینه ثم لا تسالن یومئذ بیا بخامقه تاسو تاسو نه کول شي په د اورت باندې عن النعیم د نعمتونو مبارکه الله چې څومره نعمتونه دي دا غیبه د قیامت پر ځل